تاسو ته ما ویلي وو چې پنجاب کې سیلابونو تباهي شروع کړې ده، خو تاسو نه منې. دا راسره لاندې ووینئ، دا د سیالکوټ نوې ویډیو ده. په سیالکوټ کې سیلاب ډېره زیات تباهي وکړه چې څومره کچه علاقې دي خو مکمل تباه وباه کړې. د دې نه علاوه بازارونه، غټ غټ صدر بازار، د دې نه علاوه مین سیټي چې کوم دي هغه هم اوبو راګیرې کړي دي. د اوبو چې کومه سطحه ده هغه تقریبا 108 فوټ نه اوچته شوې ده، او د تاریخدانانو مطابق او د ساینسدانانو مطابق او د ریسرچ مطابق دا 1988 نه پس واحد سیلاب دی چې په پنجاب کې دونه غټ سطح سره راغی. دریای چناب او راوي چې کوم دوه سیندونه دي د انډیا طرف نه هغه پر اخلاص شوي دي او ډېر لوی تباهي یې کړې ده. دې وخت کې د تباهي چې کوم دي د حد نه وړېدلې ده. په بونیر او سوات چې کوم سیلابونه راغلي وو هغې لږ مخصوص وړې ایریا خرابې کړې وې، ډېرې خرابې کړې وې، خو لږې ایریا خرابې کړې وې. او دې مکمل دونه تباهي وکړه چې د سوچ نه بار دی وخت چې کوم دي ډېر لوی کورونه یې راوغورځولې. نو الله دې ورته مخکې خیر کړي، خو د انډیا طرف نه کوم سیستم چې سره روان شوی دی نو مشکل ده کو کنټرول کې حالات راشي. خیر تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ خپل رایې په کمنټس کې لازم راکړئ. مننه.